भाई खपके जमा دا الله له طرفه ده. ناکامي کامیابي دا د الله په لاس کې ده. خو په دنیا کې هغه خلک کامیابېږي کوم خلک چې د الله د رضا دپاره د نور خلکو دپاره سره ښه کوي او د نور خلکو په ژوند کې اسانیانې راولي. نو کوشش کوه د خپل کلي محلت، د خپل کور، د خپل ګاونډ د خلکو سره ښه کوه. په ښه اخلاقو ورسره اوسېږه، په ښه طریقه ورسره معاملات کوه او په ښه طریقه باندې ژوند تېروه. د ټولو نه ښه خبره دا ده چې سړی د خپل مشرانو مني، سړی د خپلو مور او پلار مني، د مشرانو وروڼو او د استادانو. نو د انسان په ژوند کې نوې نوې خبرې، نوې نوې طریقې او نوې نوې دغه راځي. نو داسې چل وکړه چې ته خفه کېږه مه، که ناکامه شوې انشاءالله بل کاره به کامیاب شې. که نن ته په ژوند کې سختیانې دي، الله به اسانیانې راولي. خفه کېږه مه، ته د الله له طرفه دې او الله پاک ډېر رحیم کریم ذات دی. صحیح ده؟ تا له پکار دی ښکلی خوی، د مشرانو خبرې منل او په وخت باندې عبادت کول، ښکلی خوی کول او د چا په خبرو کې نه راتلل. خلک به ډېرې خبرې کوي، خلک به درپسې ډېرې نورې کیسې خطبې کوي، خو ته د چا په خبرو کې او د چا په کیسو کې مه راځه. خپل ژوند تېروه او د الله د رضا لپاره د خلکو سره ښه کوه. نو انشاءالله ژوند به دې اسان وي. صحیح ده؟ په دې خبرو باندې عمل وکړه او چې څومره درنه کېږي نو نور خلکو ته یې ورسوه چې خلک ترې فایده واخلي او خلک نیکې لارې ته او ښې لارې ته راشي او واړه د خپل مور او پلار خبرې منل شروع کړي او نور هم ډېرې چینج او تبدیليانې په زمانه کې راشي. صحیح ده؟